یا الله څومره مؤمن مسلمانان چې په کم ځای تکلیفونو پریشانیانو کې دي د هغوی تکلیفونه پریشانیانې په خپل فضل و کرم سره حل کړه. یا الله چې څوک بیماران دي ته ولې شفای کامله نصیب کړي، چې څوک قرضدار دي د قرض نه نجات نصیب کړي، د چا چې اولاد نشته رب کائنات مالک ته ولې نیکمل او صالحین اولاد نصیب کړه. څومره مؤمن مسلمانان چې د دې دنیا فانی نه رخصت شوي دي د ما مور او پلار سره مولانا شیخ ادریس صاحب سره ټولو سره یا الله ته مغفرت نصیب کړي، چې څوک در روان دي یا الله ته وبخي. یا الله د ټولو مؤمن مسلمانانو چې څه شری حاجتونه دي په زړونو کې یا الله ته غیبانه د خپلو خزانو نه پوره کړه. یا الله زما رونه بایگان مسافر چې څومره بې روزګاره دي په کم ځای په کم ملک ته ولله د حق ولالو کار روزګار نصیب کا. یا الله د چا چې کار روزګار شته ته په مال خال په رزق په اولاد کې په زندګو کې برکتونه واچې پروردګار په کورونو کې. یا الله چې څوک بې ګناه په جیلونو کې دلته کې په کم ملک په کم ځای کې مسافر دي که مسافر نه دي رب ته مدد او امدادو کې یا الله ته را خلاص کې. یا الله ماشاء الله یا الله دا حجیان دي ټول پروردگار عالمه دا حج د ټول امت مسلمه د فار د خیر او د عافیت ذریعہ وګرځي. یا الله ته د ټول امت مسلمه ملکونه حفاظتو کې د مکه الحرمین د مدینه حرمین د سعودي عرب زمونږ د ملک پاکستان د افغانستان د ټول مومن مسلمانانو حفاظتو کې رب کائنات مالک ماته چې څوک هم د دواګانو د پاره وای رونه بایگان خويندې میندې چې څوک نه وای ربا ستا په علم کې دي ته خبردار زه د یو نوم نشم غسته. یا الله ته تمام مشکلات تکلیفات پریشانیاں په خپل فضل او کرم سره حل کا. او یا الله په ډونو کې چې څه شری حاجتونه دي یا الله ته غیبانه د خپل خزانو نه پوره کا او د خپل شان مطابق په خپل رحم او فضل او کرم مونږ سره ټول مؤمن مسلمانانو سره زما کتون کو سره کې. یا الله زموږ په زندګو کې خپل احکامات او د نبی علی السلام طریقې راولي. یا الله مونږ ټول دنیا او په آخرت کې سره د ایمان کامیابی را نصیب کړي. یا الله اخر خاتمه مو په ایمان کې. یا الله ته زمونږ د علماء کرامو نور حفاظت وکړي، خدای پاک د ټولو مؤمن مسلمانانو حفاظت وکړي، رب ته رحم وکړي زمونږ په ملک باندې. یا الله ته مددگار شو خدای پاک پروردگار عالم ته راضي شو خدای پاک ته د ټولو حفاظت وکړي. دا ځای چې چا لیدلی ته ورته بار نصیب کړي، چې چا نه دی لیدلی ته په خپل رحم او فضل او کرم وکړي. مولای کریمه رب کائنات مالکه ته د دې ټولو حاجیانو حفاظت وکړي، دا حج په خیریت سره وکړي رب کائنات مالک او د ټولو امت مسلمه د فار د خیر او د عافیت ذریعہ وګرځي. رب ته زما د دواګانې قبول کړي، بیا اولاد ول اولاد ورکړي، بیمارانو له شفا ورکړي، قرضدارو له د قرض نه نجات نصیب کړي، د چا کار روزګار مسلې دي رب ستا په علم کې دي ته خبردار د ټولو د زړونو نه رب ته زما مددگار شي، زما د بچو زما د کور د خاندان د رشتہ دارانو د ټول مؤمن مسلمانانو سره. یا الله زه خو ته نه غواړم څنګه غواړم خدای پاک د غوښتو چل نه راځي، تا زما د دواګانې قبول کړي دي ته به قبول کړي. یا الله اے پروردگار عالم داسې بسوکی چې زما د ویډیوګانې په شیر کوي یو امین بولیږي ته به د دواګانې قبول کړي رب. یا الله زه چې کومې دواګانې غواړم هغه د ټول امت مسلمه زما د کتونکو په حق کې قبول کړه، دی چې کومې غواړي یا الله هغه زما د بچو د خاندان د رشتہ دارو په حق کې قبول کړه. رب کائنات مالکه ته راضي شي. یا الله ته زما د دواګانې قبول کړه، رحم وکړي، فضل وکړي، کرم وکړي رب. آمین یا رب العالمین.